أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ننني درس کې إن شاء الله العزيز سورة بني إسرائيل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 12 آیات نمبر 105 6 7 8 9 پنځه آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي وبالحق انزلناه وبالحق نزل، مونږ چې نو هغه په حق سره دا قرآن پاک نازل کړی دی او دغه شان د حق سره چې نو هغه دا نازل شوی دی. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، او نه لېږلی مونږ ته مګر نو زیری ورکوونکی او یروونکی. نو دوی که د کم قرآن متعلق نو هغه لګیا دي دا کافر په ایمان نه راوړي. الله وی دا قرآن بالکل حق او سچ دی. الله جل جلاله دا په حق او سچ سره چې نو هغه نازل کړی دی. وما ارسلناک الا مبشرا، او مونږ چې نو هغه ته نه لېږلی مګر زیری ورکوونکی. د چا د پاره؟ د هغې کسانو د پاره چې کم کسان قرآن احکامات مني، قرآن چې نو هغه خپل دستور ګڼي، قرآن چې نو هغه خپل رهنما ګڼي. نو د دغې خلکو د پاره مونږ ته چې نو هغه څه لېږلی زیری ورکوونکی لګلی. ونذیرا، او کم کسان چې قرآن خپل دستور نه ګڼي، قرآن خپل رهنما نه ګڼي، قرآن خپل د هدایت کتاب نه ګڼي. نو د دغه کسانو د پاره بیا موږ ته یرونکی لېږلی چې دغه خلک ویروه چې ورځ د قیامت نه الله رب العزت به بیا ستاسو نه چې نو هغه د دې باره کې تپوس کوي. بیا د دې سره قرآن سره چې کومې نورې داسې خبرې راغلي دي چې یا دا د انسان د پاره په یو ځای کې چې نو هغه څه بیماري د هغې دم کې د قرآن برکات دي، د دې نه هېڅ انکار نشته. خو د دې د پاره قرآن نه دی راغلی چې زه به نو هغه صرف د قرآن چې نو هغه دعا ته حاضرې کوم، ختم قرآن په وخت کې به دعا ته ځم، یا به چې نو نوی کور جوړ کړم نو په هغې کې به د قرآن پاک ختم کوم، یا به کاروبار شروع کوم نو د کاروبار د ترقۍ دپاره به چې نو هغه د قرآن پاک ختم کوم، یا به زما لور او خور واده کېږي نو د هغې ته په جولۍ او په سر باندې چې نو هغه قرآن دم او نوي کور ته به یې لېږم. دې دپاره الله قرآن نه دی رالیږلی. قرآن الله رب العزت دستور عمل را لېږلی چې د دې متعلق به انسانان خپل ژوند جوړوي. دی به خپل کور هم د دې متعلق جوړوي، خپله محله به هم د دې متعلق جوړوي، خپله صوبه او ضلع به هم جوړوي، خپل ملک به هم جوړوي. دی به د دې مطابق خپل ژوند چې نو هغه تېروي، الله به دا فایده ورکوي. پاتې دنیاوي نو دغې کې په کار راځي. لکه تفسیر مدارک کې نو هغه دلته واقعه لیکلې ده چې دا چې نو هغه یو حضرت چې نو هغه بیمار شولو، محمد ابن سماک رحمه الله، د هغه د سترګو نه چې نو هغه به اوښکې راتلې، سترګو یې اوبه کولې. نو چې کله یې دغه سترګو اوبه کولې دی په دغې باندې چې نو هغه بیمار شولو، سترګو چې نو هغه بیماري ورته ولګېده. نو دی چې نو هغه څه شاګردان یې رالل او د هغوی هغه اوبه راوستې چې د ده سترګو نه به کومه اوبه یې کول هغه به دې تله. او دی چې نو هلته بل علاقې کې یو نصراني طبیب ولو هغه لی وړلو. دوی چې څه لاره وهلې د سسې پورې چې نو هغه مسافت یې طی کړی دی. هلته ورله یو ښکلی سړی چې نو هغه مخې له ورالو، ښکلې جوسه وه، وجود نه یې خوشبو ختله، تکې سپینې جامې چې نو هغې اغوستې وې. دوی یو ډېر ښکلی باروبه انسان ولو. نو موږ ته چې نو هغې وی چې تاسو چېرته ځئ؟ الى تاسو کم طرف ته چې نو هغه روان یې؟ نو موږ ورته ووی چې محمد ابن سماک رحمت الله علیه چې نو هغه سترګې خوږ شوي د هغه د قرآني او موږ ځو پلاني نصراني طبیب پسې. د هغه طبیب نه ول چې نو هغه ته خېجو د قشان مسله ده ته راشه د هغه علاج وکړم.
هغه ورته عجیبه خبره ده د الله د ولی دوست د الله ولی د الله دوست دغه علاج تاسو د الله څخه نو هغه د دشمن باندې کوي. محمد ابن سماک رحمت الله علیه خو دومره لوی بزرگ دی د خدای ولی دی. نصرانی طبیب څخه نو هغه خو کافر دی د خدای دشمن دی. نو تاسو د خدای د ولی علاج څخه نو هغه د خدای په دشمن باندې کوي. واپس شي خپل ځای ته واپس لاړ شي او آلته چې کله لاړ شي نو محمد ابن سماک رحمت الله علیه ته به وایي چې دا آیات وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا چې په کم ځای باندې سترګې کم ځای دړ کم ځای باندې نو هغه تکلیف او درد دی وته اګه ځای نو هغه موضع الوجه د تکلیف هغه ځای باندې بدقه شان چې نو هغه بلاس کې دی او دا آیات په وای الله پاک به خکی. هغه چې کله مونږ واپس رالو نو مونږ د جانو هغه حضرت ته وی چې حضرت مونږ سره د شانتی پلار کې یو د سړی چې نو هغه میلاو شو سپین جانو هغه بارو بخله انسان او دغه صفات ویل هغه صحیح ده صحیح ویلو وی د شان محمد ابن سماک ته وای چې تو د خدای ولی تو د خدای په دشمن باندې چې نه ځان علاج کې دا وایا په دغه ځای بلاس کې دا هغه ما چې څنګه د شانتی جنو پستر ګلاس کې خودو کم ځای تکلیف په هغه ملاس کې خودو دا آیات مې په ویل او دم مې کړلو الله رب العزت زماستر کې بالکل روغ را مټي او صحیح کړلې. نو دې کې دا فائدې شته دینه انکار نشته خو مقصود دا ونه ګرځو نن مونږه مقصود چې نو هغه دغه ګرځول چې کم مقصود د لپاره قران دې دغه مونږه پرې خو دی نو دا آیات نو هغه چاته چې تکلیف وغیره نو بالکل پاغه کې ویل شي د یقین سره الله رب العزت نو هغه ورله شفا ورکي. وقرانا فرقناهم او دا الله وی مونږ چې نو هغه قران مونږه جدا جدا چې نو نازل کړي فرقناهم کې چې نو هغه ځوان دي مونږه دا قران پاک نو هغه دا مونږه د حق او د باطل په منځ کې فرق کون کې قرآن کې الله وی دا حق دی او دا باطل نه دا حلال دی او دا حرام دی فرق نه هم مونږ به کې نه قرآن په ذریعہ په دې کې فرق راځي او دویمه معنی چې نو هغه حضرات کړي دا فرق نه هو دا معنی دا چې نو هغه مونږ قرآن پاک لګ لګ نازل کړي او بده باندې دغه مخکینه جمله چې نو هغه هم دلالت کوي لتقرأه على الناس على مكسن د پاره د دې مونږه قران پاک لګ لګ نازل کړي نه چې ته د خلکو باندې دا قران پاک وې په قلاره ونزلناه تنزيلا او مونږ دا قران پاک نازل کړي دی چې نو هغه په لګ لګ نازل ول سره 23 سال زمانه کې جنو هغه د ټول قران پاک نزول شوی دی تورات انجیل په شانتي الله پاک قران پاک ټول په یو ځای باندې نو هغه نازل کړي موقع محل مطابق جنو داغي لګ لګ آیاتونه د نازل کړي د پاره د دې چې خلک په هغه باندې عمل وکړي او عمل کې جنو هغه دراشي. قل آمنوا به او لا تؤمنوا الله تو ورته پیغمبر ک تاسو ایمان راوړی او که یا ایمان را نوړی تاسو ان الذين اوتوا العلم من قبله هغه کسان چې دا غوی ته علم ورکړی شي مخکې تاسو نه اذا یتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا دا وی چې کله د قران چې نو هغه په غوی ولوستل شي نو د قران حقانیت داسې دی چې څنګه دا غوی قران پاک واوري نو دا غوی په خپل چې نو هغه مخونو باندې پړ مخې پریوزي الله ته چې نو هغه سجده کوي سجده کون کړي. نو دینا مراد نه نو هغه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دغه شان نو هغه نور صحابه کرام چې دا غوی لاول مخ کې نو هغه په دین يهودیت او په دین نصرانیت باندې ول خدا غوی دا د الله نه غوښتل چې الله اخیرنه پیغمبر دین حق سره چې کم راضی به هغه پیغمبر نو هغه مونږ توخي نو بیا چې کله حضور علیه الصلوۃ والسلام ته الله پاک بعثت نصیب کړلو پیغمبري ول ورکړه نو بیا دې رال او د حضور علیه الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړو نو دغه کسانو نو الله وای تاسو جاهلانو که ایمان راوړی یا را نوړی تاسو خو اعتبار هم نشتی. هغه کسان چې دا غوی د قران هغه علم لري د کتابي آسماني علوم او علم لري لکه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د سیدا خلق نو دوی ته چې کله د قران پاک آیاتونه تلاوت شي دوی ته پته ولګي چې دا حق او سچ کتاب نه یخرون للاذقان نو دوی چې نو هغه پریوزي په خپل زنو باندې یعنی مخونو باندې سجدن سجده کون کی ويقولون او وای سبحان ربنا ان كان وعده ربنا لمفعولا پاکی د زمونږ چې نو هغه بهشکه زمونږ د رب وعده چې نو هغه خامخا پوره کېدونکې ده ويخرون للاذقان او دی پریوز چې نو هغه په خپل مخونو باندې یبکون او دی جړه کوونکی جاړي ويزيدهم خشوعا او دا قران پاک د دوی
خوځو عجزي چې دی نو هغه نور هم زیاته چې دی نو هغه سیوا کوي. نو دوی چې کله د قرآن تلاوت کوي نو د قرآن د تلاوت په وخت کې دوی جاړي، دوی د هغې باندې پوهېږي دا آیات چې دی نو هغه ترهیب دی، دا آیات چې دی نو هغه ترغیب دی، دې کې د جنت تذکره ده، دې کې د جهنم تذکره، دې کې د الله وعده ده، دې کې د الله وعید دی، دې کې چې نو هغه دانی. نو دوی په دغې باندې پوهېږي. نو چې پوهېږي د دغې سره د زړه د دوی نرم شي، او چې کله زړه نرم شي د سترګو نه چې دی نو هغه اوښکې روانې شي. حدیث مبارکه کې راځي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه روایت دی، د هغې مفهوم دا دی چې کم کسان د الله رب العزت چې دی نو هغه د یېرې نه د دوی چې دی نو هغه د سترګو نه اوښکې وبهېدلې، دا کسان چې دی نو هغه جهنم ته نشي داخلېدی. د دوی د جهنم ته داخله داسې ممنوع ده لکه یو پیره چې سړی د ساوري نه پی ولوشي او دغه پی دوباره واپس دغه غولانس ته تلل چې دی نو هغه ممنوع دي، دا نشي کېدی، محال دي. دغه شان کم سړی چې د الله د یېرې خپل ګناهونه یاد کړي او دی وجاړي، د جهنم ته تلل داسې حرام دي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي چې نو هغه دوه کسان دوه سترګې داسې دي چې دوی به چرته هم جهنم چې نو هغه به نه مسه کوي، چرته به هم دوی چې نو هغه د جهنم اور به په دوی باندې نه لګي. نمبر 1 هغه سترګه چې دا چې نو هغه د الله د یېرې چې نو د الله د خوف او د یېرې د وجې نه د دې نه اوښکې لاړه. دویمه هغه سترګه چې د هغه د الله رب العزت په دین کې فی سبیل الله د هغوی چې نو هغه د حفاظت دپاره د څوکیدارۍ دپاره چې نو هغه بیدار اوسیږي او دیني چې نو هغه د اسلام د اسلامي ممالکو د هغې د سرحدونو حفاظت کوي. دغه کې چې کله دغه ویښه پاتې شي دا سترګه فی سبیل الله نو په دغه سترګې باندې هم د جهنم مور چې نو هغه آرام دی. سترګې نه مراد کې نه چې نو هغه ټول وجود دی چې دغه کس باندې بیا د جهنم مور چې نو هغه حرام دی. نو ځکه الله وایي ویخرون للاذقان یبکون، دی جاړي ویزیدهم خشوعا او د دې خشوع عجزي چې دی نو هغه نورم سیوا کېږي. نو دی وجه علامه طبري رحمت الله علیه نو هغه لیکلی دی، هغه وایي کم کس له چې الله رب العزت علم ورکړو او د د چې نو زړه نرم نه شو، د سترګو نه اوښکې نه بهېدی، نو وایي دا علم نافع نه دی، دا علم نافع نه دی. مونږ هم لږ په ځان باندې سوچ وکړو. دوره قرآن مونږ وویلو، دوره احکامات چې نو هغه مونږ وویل، آیا څه وخت مونږ دا قرآن وایو زمونږ چېرته یو ورځ داسې کیفیت پیدا شوی دی زما د زړه کې څه د خدای یره راغلی، زه به یو وعدې په وخت کې چې نو هغه زما د زړه چېرته ترک کړی دی، زما د سترګې نه یو اوښکه چې نو هغه په دې وجه باندې بهېدلې ده. الله دې موږ ته نصیب کړي. بهرحال دې ځای باندې چې نو هغه سجده هم ده، نو سجده چې نو هغه چې څومره کسان یې ووایي یا څو یې واوري نو په هر اورېدونکي او ویونکي باندې چې نو هغه سجده ده. نو ما د آیات نو هغه ویلو، اوس دلته ویمه نو که 2 پیرې مې وویې 3 پیرې ویم، خو په یو پیره یو کس نه چې نو هغه ووایي یا واوري څوک یوه سجده چې نو هغه په دوی باندې لازم ده. که بیا بل کس ویلو نو بیا به 2 سجدې شي، که بل ویلو د هغه نه واورېدلی شو نو بیا به 3 سجدې شي. البته زموږ د درس دا چې نو هغه ریکارډ کېږي، بیا د هغې نه وروستو چې نو هغه خورېږي. نو په دغې درس کې چې کم کسان په موبایلو باندې چې نو هغه درس اوري نو د هغوی دا ډایرکټ نه اوري، چې ډایرکټ نه اوري نو دا ریکارډ شي بیا د هغې نه وروسته اورېدلی کېږي. نو ریکارډ چې نو هغه سبق باندې په هغې باندې سجده سهوه چې نو هغه نشته. نو که کم کسان موبایل باندې درس اوري په هغوی باندې نو هغه سجده سهوه نشته. سجده سهوه چې څنګه د الفاظو نه چې نو هغه لازمیږي، دغه شان چې نو هغه احتیاط نه دی چې صرف ترجمه هم که چا ویله نو په هغې سره هم سجده سهوه چې نو هغه لازمیږي. وبالحق انزلناه او په حق سره مونږ نازل کړی دی دا یعنی قرآن، وبالحق او په حق سره نازل شوی دی. وما ارسلناک او نه لیږلی مونږ تو الا مبشرا مگر زیر ورکونکی و نذیرا او یرونکی، وقرآنا او قرآن یعنی دا قرآن مونږ نازل کړی. فرقناه مونږ جدا جدا کړو دا لتقرأه چې ته ولولې دا علی الناس په خلکو باندې علی مقسن په دمه دمه قلاره قلاره. ونزلناه تنزیلا او موږ نازل کړی دا قرآن په نازلولو لږ لږ سره. قل ووایه ته پیغمبره آمنو به ایمان راوړئ تاسو په دې، او لا تؤمنو او یا که ایمان راوړه نه وړئ تاسو.
ان الذين بشکا کسان اوتل علم چې ورکړی شوی دی هغوی ته علم من قبله د دې نه وړاندې مخکې اذا یتلا هر کله چې تلاوت کولی شي هغه علیهم په هغوی باندې یخرون للاذقان نو دوی پریوزي په مخونه خپلو سره سجدا سجده کوونکې ویقولون او وایي دوی سبحان پاک دی ربنا زمونږ رب ان کان وعد ربنا بېشکه د وعده زمونږ د رب لمفعولا خامخا پوره کېدونکې ویخرون او دوی پریوزي للاذقان په مخونو خپلو یبکون جړه کوونکې ویزیدهم او سوا کې د قرآن دوی لره خشوعا په عاجزۍ کې